السلام علیکم. هم پښتون خبرونو سره زم روشنا ضمیر او زم شاه سلیم جان او وړاندې کوو د ټول ناول مهم خبرونه. د منی لانډرینګ کیس وزیر اعظم شہباز شریف او حمزہ شہباز عدالت کې پیش. د شہباز شریف او حمزہ شہباز ضمانت کې د 3 جون پورې توسیع. د لاہور سپیشل کورٹ کې د شہباز شریف او حمزہ شہباز خلاف سماعت شوې. د ملزمانو گرفتاری لپاره متضاد رپورټونه راغلي دي. د عدالت ریمارکس. د وزیر اعظم شہباز شریف لخوا د 28 اربو ریلیف پیکج اعلان. د ملک 1 کروڑه او 40 لکه غریب کورونو تبا د میاشتې 2000 روپۍ ورکول شي. آئندہ مالی کال کې به ریلیف پیکج بجٹ کې شاملول شي. د وزیر اعظم شہباز شریف خطاب وايي پټرول قیمتونو کې د اضافي فیصله اسانه نه وه. خپل ځان به قربان کم خو موجوده حکومت به تسلیم نه کړم. مونږ کله هم د انتشار سیاست نه دی کړی. موجوده حکومت په پرامن احتجاج شیلنګ کړی دی. سپریم کورټ او انساني حقوقو تنظیمونو کې به دا معامله پورته کوو. د ټولو نه لوی سزا یافته مجرم د ملک فیصلې کوي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پېښور کې پریس کانفرنس وايي سپریم کورټ کې به د ګل په ورځ درخواست دایر کوو. موجوده حکومت با په هر صورت ډیر زر ختمیږي. د معیشت بچ کول لپاره د لوی فیصلې کول ضرورت دی. د معیشت بچ کول لپاره عدلیه او نور ادارو لمخې ته راتلل پکار دي. د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد وینا وايي ولس د موجوده کرپټ خلکو خلاف احتجاج کوي. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل وايي IMF سره معاهده به جون کې کیږي. امید لرو چې 15 ارب ډالر میلاو شي. IMF سره د معاهدې نه پس به د ورلد بانک نه هم 1 ارب ډالر ترلاسه شي. د سعودي عرب نه 3 بلین ډالر کې هم د توسیع ورکولو امکان دی. موجوده حکومت خپلو فیصلو کې آزاد نه دی. کم حکومت چې بهر ملکی مداخلت سره راغلی هغه ولس لپاره فیصلې نشي کولی. موجوده حکومت د ډومبۍ ورځې نه ولس مسترد کړی دی. عمران خان ویلي وو چې په ولس به بوج نشي اچولی او د روس نه به تیل اخلو. د تحریک انصاف رهنما اسد عمر وینا د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان بشمول د پارټۍ نور مشرانو خلاف 14 مقدمے درج مقدموں کې عمران خان، اسد عمر، شیری مزاری او زرتاج گل نمونہ شامل. مقدموں کې 200 نامعلومه د تحریک انصاف کارکنان هم نامزد. د امپورټډ حکومت د تشدد بدله به په هر صورت اخلو. د دوی تشدد به په هیڅ صورت نه معاف کوو. د حقیقي ازادۍ جنگ نه په رستو کیږو نه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان کالام کې عوامي اجتماع ته خطاب وايي امپورټډ وزیر اعظم نیب ته مطلوب دی. د خیبر پختونخوا بجٹ با په 1 جون پیش کول شي. آئنده مالی کال بجٹ با د 13 شوي کال بجٹ نه زیات وي. د نوي کال بجٹ حجم د 12 خرب روپو نه زیات شوی. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وینا وايي صوبایي حکومت با په وفاقي حکومت د خپل حق لپاره زور راوړي. د خیبر پختونخوا سرخار پېښور او لاهور په شمول ټول پنجاب کې لوډ شیډینګ 12 غنټو ته رسېدلې. د لوډ شیډینګ له وجې کورونو او جوماتونو کې اوبه ختمې. ولس سختو مشکلاتو سره مخ. ولس لخوا د حکومت نه د لوډ شیډینګ ختمولو مطالبه. د بلوچستان 2 ضلعوں کې بلدیاتی الیکشن تیاری مکمل. د پولنګ عمل به سبا کیږي. 2014 پولنګ سټیشن حساس ګرځول شوي. صوبایي بلدیاتي انتخاباتو کې به په مجموعي توګه 23,815 امیدواران یو بل ته مخامخ شي. آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. بن گئے جب صورت تقدیر ہم ہو گئے ناقابل تسخیر.
د پاکستان اټمي طاقت جوړېدو نن 40 کلونه پوره. نن ټول ملک کې یوم تکبیر جوش او جذبې سره لمانځلې شوې. 28 مئی د کال 1998 د پاکستان د تاریخ هغه مهمه ورځ ده کله چې پاکستان 15 اټمي دماکې کولو سره د نړۍ اووم اټمي طاقت جوړ شوی. د امریکای خارجه وزیر چین د نړیوال نظام لپاره د ټولو نه لویه خطره ګرځول. د روس نه زیات خطرناک چین دی. نړیوالې ورورولۍ لا پکار ده چې د چین مقابله وکړي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن وینا د امریکای خارجه وزیر دا تقریر هغه وخت مخې ته راغلی کله چې صدر جو بایدن د جنوبي کوریا او جاپان دورې نه واپس ملک ته راورسېد. د پاکستان ویمن ټیم سریلانکا ته کلین سویپ شکست ورکړی. ملمه ټیم په 20 اورونو کې د 7 وکټو په تاوان صرف 1 رن جوړ کړي. پاکستان دغه هدف په 6 وکټو سره پوره کړی. او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم وي. 13 ورځ وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران ورېدو سره موسم خوشګوار شوی. د موسمیاتو محکمې وینا وايي نن زیات نه زیات درجه حرارت سبي کې 48 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی. دا مهم خبرونه وخت شوی د وړې شاندمې او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم شهباز شریف او د غزوی حمزه شهباز په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو په یو مقدمې کې نن په لاهور عدالت ته حاضر شول. په شهباز شریف او حمزه شهباز الزام دی چې په ناقانونه توګه 14 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي. د شهباز شریف وکیل خصوصي عدالت ته وویل چې مقدمه د تحریک انصاف د پخواني حکومت لخوا د سیاسي مقاصد لپاره درج شوې وه. هغه ویل د مقدمې مقصد شهباز شریف ته سزا ورکولو. شهباز شریف عدالت ته وویل چې د کله هم تنخواه او نور حکومتي مراعات نه دي اخیستي چې دا شاوخوا 80 یا 80 میلیون روپۍ جوړیږي. سره له دې چې تنخواه او نور مراعات زما قانوني حق دی ولې کله مې هم تنخواه او نور مراعات نه دي اخیستي. د مئی په 21مه عدالت د شهباز شریف د بل زوی سلیمان شهباز د نیولو لپاره هم حکم جاری کړو. شهباز شریف ویل په دې مقدمه کې په د 2.15 میلیون روپو اخیستو الزام دی. د شهباز شریف وکیل امجد پرویز ویل چې موکل 13 کلونو کې د خاندان په بانکي حساب په شروع کولو یا بندولو کې هیڅ رول نه دی لرلی. هغه ویل د پی ټی آی د حکومت ټول زور په دې دی چې څنګه شهباز شریف جیل ته واچوي نو ځکه یې د دروغو کیسونه درج کړي. وزیر اعظم شهباز شریف منلی دی چې عوام د مهنګای له امله د مشکلات سره مخ دي او د غریب خاندانونو لپاره ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی. وزیر اعظم د خالی په ورځ لاهور کې خبريالانو ته د وینا په وخت ویل چې خلکو لپاره د یو وخت ډوډۍ پیدا کول یو مشکل کار دی او د وایانې هم نشي اغسته. شهباز شریف ویل د پټرول او ډیزل په قیمتونو کې د اضافي فیصله ډیره په مجبورۍ کړې ده ولې په ولس د بوج څخه ساتل لپاره د میاشتې 28 ارب روپو پیکیج اعلان کړی دی. د اعلان شوي پیکیج سره به غریبو کورونو ته د میاشتې 2000 روپۍ ورکول کیږي. دا پیسې به د بېنظیر انکم سپورټ تر مخه ورکول شي. د نه علاوه وزیر اعظم اعلان وکړو چې یوټیلیټي سټورز کې به د 100 کیلو اوړو تروړو په 400 روپو ترلاسه کېدی شي. شهباز شریف ویل عمران خان د خپل ناوړه سیاسي مقاصد لپاره د دروغو دعوه وکړه چې خلاف د بهر نه سازش شوی دی ولې قومي سلامتۍ کمیټې یو ځل نه 2 ځله د دې وضاحت کړې چې داسې کوم سازش نه دی شوی. امریکای کې زموږ سفیر هم د سازش خبره مسترد کړې ده. عمران خان مسلسل دروغ وایي. د افسوس خبره ده چې دغه کس په خپله منفي سیاسي ایجنډا قومي ګڼي او د پاکستان سفارتي تعلقاتو ته زیان رسوي. شهباز شریف ویل نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره معاهده هم د عمران خان حکومت کړې وه او د هغوی سخت شرطونه یې منلي دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې خپل ځان به قربان کړم خو موجوده حکومت به تسلیم نه کړم. پیښور کې د پریس کانفرنس په وخت د پخوانی وزیر اعظم وینا وه چې موږ کله هم د انتشار سیاست نه دی کړی او موجوده حکومت په پرم نه احتجاج شلنګ کړی دی. عمران خان ویل چې د ټولو نه لوی سزا یافته مجرم د ملک فیصلې کوي.
गया सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन, कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह इस बारी तैयारी करके आएंगे। हमने वाहिद पार्टी थी जिससे फैसला किया कि हम किसी किस्म का मिलिटेंट विंग नहीं बनाएंगे, कभी इंतशार की पॉलिटिक्स नहीं की। د खजाने वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल वैली दी इम्कान दे چې نړیواله مالیاتي ادارې یعنی IMF سره ابتدایي معاهده د جون په میاشت کې وکړي شي. وزیر خزانه اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ابتدایي معاهدې وروسته بعد د IMF د بورډ په اجلاس کې پاکستان لپاره د پیسو ورکولو منځوري وکړي شي. موږ IMF ته د 15 ارب ډالر خواست کړی دی او امید لرو چې 4 ارب ترلاسه کړو. موږ به تر اول 3 ارب ډالر وصول کړو او ورته مو دا هم ویلي دي چې پروګرام کې د توسعه وکړي او 2 ارب ډالر دې پکې نورې واچوي. مفتی اسماعیل دا هم ویل چې د نړیوال بانک یعنی ورلد بانک څخه به هم را روان مالی کال کې 1 ارب ډالر ترلاسه کیږي. هغه ویل چې په قطر کې IMF سره خبرو کې د قومي ادارو د خرڅولو په اړه خبرې نه دي کړي. د یو سوال په جواب کې وزیر خزانه ویل چې د بجلی قیمتونو کې د زیاتوالي فیصله هم نه ده شوې. د پخوانی وزیر داخله شیخ رشید وینا ده چې موجوده حکومت به په هر صورت ډیر زر ختمیږي. خپل یو بیان کې شیخ رشید احمد ویل چې د معیشت بچکول لپاره د لوی فیصلې کولو ضرورت دی او د معیشت بچکول لپاره عدلیه او نورو ادارو لا مخې ته راتلل پکار دي. پخوانی داخله وزیر دا هم ویل چې ولس د موجوده کرپټ خلکو خلاف احتجاج کوي. داخله وزیر رانا ثناء الله ویلي دي چې عمران خان او PTI ته به کله هم اجازت ورنکړي چې بیا اسلام آباد ته داخل شي. وفاقي وزیر میډیا ته وویل چې فتنه فساد مارچ مخه نیول لپاره انتظامات کړي او د اسلام آباد پولیس او نور ادارو سره د جمعې په ورځ مشورې هم کړې دي. هغه ویل PTI ته لانګ مارچ کې هم مکمل تیاری سره راغلی و او د عمران خان دا خبره غلطه ده چې تیاری نه وه. عمران خان سره د خیبر پختونخوا او شمالي علاقو ټول وسایل موجود وو. که عمران خان په هلیکاپټر کې راشي نو دا ممکنه ده چې راشي، لیکن د سړک د لارې د راتلو امکان نشته. د اټک پل څخه به تېرېدو اجازت کله هم ورنه کړم. وفاقي وزیر ویل چې موږ د PTI کارکنان د ریډ زون څخه شاته کړل او بیا به اسلام آباد ته داخلېدو ارمان کله هم پوره نشي. هغه ویل امید لري چې سپریم کورټ به هم د مخکینی مارچ کوونکو د تشدد په پام کې ونیسي ځکه چې عمران خان د عدالت فیصله هم منلې نه وه. حکومتي اتحاد کې شامل ډلو د قومي احتساب بیورو یعنی نیب د نوي مشر لپاره د سپریم کورټ د پخوانی جج مقبول باقر په نوم اتفاق کړی دی. سرکاري ذریعے وایي چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او نورو اتحادي جماعتونو د نیب د نوي مشر په نوم مشورې کړي دي او د جسټس مقبول باقر نوم د حکومتي ډلو فهرست کې په اول سر کې موجود دی. ویل کېږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي د شریک چیئرمین آصف علي زرداری په نږدې ورځو کې ملاقات کې هم د سپریم کورټ د پخوانی جج په نوم بحث شوی. دوانو مشرانو هم د جسټس باقر په نوم اتفاق کړی دی. داسې هم ویلي شوي چې قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر راجا ریاض لپاره به هم دغه نوم د منلو وړ وي. د جسټس باقر په اړه ویلي شوي چې هغه سند های کورټ نه وروسته د سپریم کورټ جج ټاکل شوی او د ښه شهرت مالک هم دی. د موجوده چیئرمین جسټس جاوید اقبال د جون په 2 نیټه ریټایرډ کیږي. هم پښتون خبرونو کې اوس وخت شوی د یو وړې شانت میں د مسلم لیگ نون نائب صدرہ مریم نواز بھاولپور کی یو جلسے تا خطاب کئی راځي چې نیغ په نیغه وګورو.
नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुमने कौम को क्या दिया? सवाए लच्चरपन के, सवाए बदतमीजी के, सवाए गालियों के, सवाए गुर्बत के, सवाए इफलास के, सवाए महंगाई के, सवाए महंगी रोटी के, सवाए महंगी बिजली के, सवाए IMF को पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रखने के तुमने पाकिस्तान को क्या दिया? मैं फितना खान से पूछती हूं कि एक अपना कारनामा ऐसा बता दो, एक चैलेंज करती हूं, एक कारनामा ऐसा बता दो जिससे हमें पता चले कि किसी दूसरे मुल्क को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई। बहावलपुर के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है, अंदरूनी खतरा है। आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से, आज पाकिस्तान को खतरा है तो फितने से, और इंतशार और फितने का दूसरा नाम क्या है? आवाज नहीं आई, दोबारा पूछती हूं, ठहर जाओ, मुझे पता है नाम आता है। एक ही फितना है पाकिस्तान में, एक ही इंतशार है। एक दफा फिर पूछती हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम? دا وخت مریم نواز بهالپور کې عوامي جلسې ته خطاب کولو. د هغې وینا وه چې نواز شریف د ملک نه اټمي طاقت جوړ کړی دی، هغه د غیر ملکي دھمکو عملی جواب ورکړی دی. او عمران خان بل خوا ملک کې ګراني راوستې ده. د عمران خان له وجې ملک ته د انتشار او د فتنې خطره ده. نن ملک ته هیڅ قسمه بیروني خطره نشته. خبرونه شاملو نور. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د امپورټډ حکومت د تشدد بدله به په هر صورت اخلو او د دوی تشدد به په هیڅ صورت نه معاف کوو. کالام کې عوامي اجتماع ته خطاب په وخت د محمود خان وینا وه چې د حقیقي ازادۍ جنگ نه به رستو کیږو نه او امپورټډ وزیر اعظم نیب ته مطلوب دی. هغه ازادي آزاد ژوند تیر کړی دی او تاسو ګورئ د افغانستان مثال تاسو ګورئ چې څو کاله کې هلته کې بیرون تک کوشش وکړو چې دا قوم غلام کو افغانستان غلام نشو. اوس هم ته کې واپس د افغانانو حکومت ته 30 روپۍ لیټر چې دی هغه د ګران شو چې تیل ګران شي اتوماتیکلی نور ګرانی ولا بس امراضي وړه د بس ګرانی کې 18 روپۍ یو کیلو وړه ګران کړی دی 18 روپۍ. دا ټول هر څه د وفاقي حکومت سره دی. اول ته چې کوم هغه رنگیل آباز وزیر اعظم راغلی دی، امپورټډ وزیر اعظم دی چې د نیب ته وانټډ دی، مجرم دی، کرمینل دی. او هغه ورځ باندې چې په پاکستانیانو کوم تشدد شوی دی په اسلام آباد کې، هغه تشدد چې دی هغه د دې پاکستان د تاریخ بدترین تشدد دی. ځان ته نه وایي هغه دغه د پیشو شان دی بریدونه چې پرېښودي دي. رانا ثناءالله دی کوڅه شی دی په ماډل ټاون کې د 22 مرګونه کړي. د دا خیال و چې دا به ماډل ټاون والي د دا پته نه وه چې دا یو آزاد قوم پښتانه را روان دي. مولانا ثناء الله په ماده مې فایر کړل، څومره په قلم کې د زور فایر را باندې کوه ان شاء الله را روان چې کله کالو د تا کار مزه درځم ان شاء الله ولې پرېدم دینال تکي. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وینا ده چې د خیبر پختونخوا بجټ به په 1 جون پیش کولی شي. خپل یو بیان کې د تیمور سلیم جګړه وینا وه چې آینده مالی کال بجټ به د تیر شوي کال بجټ نه زیات وي. د ویل چې د نوي کال بجټ حجم د 12 خرب روپونه زیات شوی او صوبایي حکومت به په وفاقي حکومت د خپل حق لپاره زور اچوي. د بلوچستان 22 ضلعو کې بلدیاتي الیکشن تیاری مکمل کړی شوی دی. د پولنګ عمل به سبا ترسره کیږي. صوبایي بلدیاتي انتخاباتو کې به په مجموعي توګه 23,815 امیدواران یو بل ته مخامخ کیږي. په دې اړه نور حال د هم پښتون خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې. پاکستان په 22 ضلعو کې چې د انتخابات به سبا ورځ کیږي. د
دې لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان د لوکل ګورنمنت سیکرټري دی دوستین جمالدینی ویلي دي چې دوی ټول انتظامات مکمل کړي دي او شاوخوا 2000 داسې پولینګ سټیشن دي چې هغه ډیر زیات اساس دي. پر هغه باندې به اف سی چې دی هغه ولاړ وي او د دې ترڅنګ چې نور اساس دي هغه باندې به پولیس او دغه ډول لیویز خپل ډیوټي ورکوي. پر دې مهال دوی دا هم زیاته کړې ده چې په خلکو کې د اوټ په اړه د پوهن لپاره ډیر کار کړی دی او دوی د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې سبا ورځ خپل اوټ استعمال کړي. نو موږ دا ویلي دي چې د دې مقصد لپاره ضروري دی چې خلک د خپل کورو سره راوځي، بیا په خاصه توګه زنان راوځي. بل پلو ته د صوبایي الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دي چې په دې انتخاباتو کې شاوخوا د 14,000 څخه زیات امیدواران چې دي په دې کې برخه اخلي او په دې کې 132 ښځینه امیدواران چې دي هغه په دې انتخاباتو کې برخه اخلي او د دې مقصد لپاره تقریبا د 15 لکو څخه به زیات چې ووټران دي هغه خپل رای ورکوي او دوی به د ښاروالۍ یعنی د میونسپل کمیټې لپاره د یونین کونسل لپاره او د وارډ لپاره ټاکي. د دې پر دې مهال چې د کوټي او لسبیله په چپه نور چې د ډیر ضلع دي د بلوچستان په هغه کې به سبا د الیکشن کیږي او د کوټي او لسبیله چې ضلع دي د الیکشن کمیشن په وینا چې دا به ورسته کیږي. دلته د بلوچستان حکومت دا خبر هم کړی ده چې د دې مقصد لپاره صوبایي حکومت چې دی و الیکشن کمیشن ته شاوخوا 15 ارب روپۍ ورکړي دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې سهار 8 بجې به پولینګ شروع کیږي او پر 15 بجې به بل څه وقفه دغه پولینګ چې دی هغه ختمیږي. د ډیر اسماعیل خان ولس په پټرولیم مصنوعاتو کې اضافه مسترد کړې ده او وايي ناهیل حکومت غریب عوامو ته د ریلیف ورکولو پر ځای د دوی په مشکلاتو کې اضافه کوي. نور تفصیل ګورو د تاریخ زمان بیٹنی په دې ریپورت کې. ټول ملک په شان ډیر اسماعیل خان کې هم د ګرانۍ لیر راغلی ده. خلک وایي چې د ګرانۍ سره سره پټرول او ډیزل قیمتونو کې 1.5 روپۍ اضافه شوې ده او اکثر غریب عوامي مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. اوازونه لګو چې عمران خان دا پټرول ګران کړ، ولې ګران کړ؟ الته په منډۍ چې دته چې کومه د پاسان قیمت باندې ملاویږي دا یې دلته ګران ورکوي، په عوام باندې ډبل بوج واچول. نن چې د دو حکومت راغی نو هغه د عمران خان الفاظ دوباره دوراو کوي چې په دې عوام ته چې کوم د دو سبسیډي ورکوله ولې ورکوله، په حکومت باندې بوج زیاته واچو. الته دو ته ګران ملاوېده، دلته دو سبسیډي ورکوله، نو ظلم یې وکړ. بدل او موسم بدل، حکومت بدل، خو د ګرانۍ کې هم اضافه شوې ده. تیل قیمتونو سره سره خوراک او څښاک هم ګران شوی دی. په تیر حکومت کې ګرانی سیوا شوې وه نو دا نوی حکومت نه هم عوام د خیر ښېګړې امیدونه لرل، خو اوس هم د ګرانۍ له وجې نه هم ګیلې کوي. تاریخ زمان بیټني هم پښتو ون نیوز ډیره اسماعیل خان. بلخوا د محکمه صحت د دعوو باوجود د خیبر لرې پرتې علاقې کمرخیل کې یو کال وړاندې جوړ کړی شوی د صحت مرکز نن هم د ډاکټرانو او سټاف نه محرومه دی. د کومې له وجې چې مقامي خلک د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل ګورو د خیبر نه زموږ همکار جهانزیب افریدي په دې رپورټ کې. لري پرتا غریزه علاقہ تختکی کمرخیلو سیمه کې یو کال وړاندې جوړ کړی شوی د صحت مرکز لا تر اوسه پورې د ډاکټر او نو سټاف نه محرومه پروت دی. د لکونو روپو په لګښت یو ښکلی بلډینګ خو تیار کړی شو، خو ولې د سټاف د نشتوالي په وجه دا د صحت مرکز لا تر اوسه خالی دی. د بلډینګ د افتتاح په وخت په فوري توګه د دې صحت مرکز د کلاوېدو وعده او د خلکو په ژوندون کې د اسانتیا راوستو خوب لا تر اوسه نه دی پوره شوی. یاد دی وی چې وادي تیرا تختکی په علاقہ د یخنۍ په موسم کې د زیاتو چتوالي له امله د نورو علاقو په نسبت ډیره زیاته وورا وریږي، له امله چې تختکی لارې په مکمله توګه بند شي او عوامو ته په تګ راتګ کې ډیر زیات مشکلات وي. تیر کال هم 2 ماشومان هسپتال ته د نه رسیدو په وجه مړه شوي وو او همداسې اکثر زنانه د بال بچ پیدا کېدو په وخت د هسپتال او ډاکټر د سہولت د نشتوالي له وجې د خپلې زندګۍ نه اکثر لاس ووینځي. مقامی مشر حاجی شیر محمد افریدی د حکومت، محکمه صحت او اعلی عسکري چارواکو نه په فوري توګه د کمرخیلو صحت مرکز ته ډاکټر او سټاف ورکولو غوښتنه کړې. د کیمرامین عمر خان سره جهانزیب افریدي، هم پښتو ون نیوز باړه.
چارسدې د عمرزو پولیس سټیشن تورنګزی سیمه کې د جایداد په لانجه د فریقین ترمنځ ډزې شوې دي. ډزو په نتیجه کې 3 کسان مړه او یو ژوبل شوي دي. پولیس لخوا ترلاسه شوي معلومات مطابق په مړو کې 2 سکرونه شامل دي. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس موقع ته رسېدلي او مړي د قانوني کاروای او پوسټمارټم لپاره د چارسدې روغتون ته رسولي دي. ژوبل تن د چارسدې هسپتال کې د ابتدایي طبي امداد نه پس د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. ملزمان له پیښې وروسته په تېښته کې کامیاب شوي. پولیس د پیښې د ځای څخه شواهد راټول کړي او ملزمانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې په اړه تر اوسه FIR نه دی درج کړی شوی. نن په ټول ملک کې په کال 1998 د مې په 28مه نیټه د پاکستان لخوا د اټمي ازمایینو کلیزه لمانځل شوه. د کال د یوم تکبیر موضوع نه مو سر ټیټ کړی او نه به یې ټیټ کوو. پاکستان ګاونډي هندوستان ته د اټمي دھماکو بدل کې اټمي ازمایینې کړې وې او هر قسم بهرني دباو یې مسترد کړو. د ورځ اهمیت په ګوته کولو لپاره د اطلاعاتو وزارت یو خصوصي سندره هم جاری کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف د اټمي چاودنو 40 کلونه په پوره کېدو د 10 ورځو تقریبات کولو فیصله کړې وه. د یوم تکبیر په مناسبت په جوړ شوي دستورو کې ویلي شوي دي چې هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د امریکې د صدر خبره نه وه منلي او ازمایینې کړې وې. وزیر اعظم شهباز شریف په یو ټویټ کې ویلي چې نواز شریف اټمي چاودنې په کولو سره یو جرأتمندانه فیصله کړې وه. هغه ویل چې نواز شریف د اټمي چاودنو نه کولو لپاره بیروني دباو مسترد کړو چې دې سره پاکستان د اټمي صلاحیت لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل شو. هم نیوز پښتون داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات یو وار بیا د افغانستان مرکز کابل کې شروع شوي دي. د ملاقات څخه خبر ذریعه وایي خبرو کې پرمختګ شوی دی او امکان دی چې د اعتماد سازۍ لپاره ګامونه واخیستل شي. د مذاکراتو د تفصیل په اړه دواړه غاړې خاموش دي، ولې یو سرکاري ذریعه هم نیوز پښتون ته منلي دي چې مذاکرات بیا په کابل کې شروع شوي دي. د افغان حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد وړاندې ویلي وو چې دوی د پاکستان او پاکستانی طالبانو په خبرو کې د ثالث رول ادا کړی دی. د مذاکراتو په اړه معلومات لرونکي یوې سرکاري ذریعه وایي خبرو کې سنجیده پرمختګ شوی دی، ولې هغه نور تفصیل ورنکړو. دغه چارواکي په سوشل میډیا هغه رپورټونه مسترد کړه چې ګڼي پاکستان حکومتي وفد د TTP ټول مطالبات منلي دي. په سوشل میډیا د پاکستانی طالبانو په حواله دعوی شوي چې حکومت د دوی قیدیان خوشي کولو او قبایلی سیمو څخه د 80% فوجیانو په ویستلو اتفاق شوی دی. دا هم دعوه شوی و چې د TTP په کسانو د مقدمو په واپس اخیستلو هم اتفاق شوی، خو حکومتي ذریعو دغه ټول رپورټونه مسترد کړي دي چې وايي تر دې وخت هیڅ معاهده نه ده شوې. د مصر شمال مشرقي سیمې کې ټرافیکي پیښه کې 2 کسان مړه شوي دي. رپورټونو تر مخه مینی بس او موټر کار خپلو کې جنګېدلي. په دې مهال په موټر کار کې لګېدلې ګیس سلنډر وچاودو چې په نتیجه کې 2 کسان مړه شول. ریسکیو ډلو مړه کسان نږدې روغتون ته رسولي دي. دا خبره د یاد وي چې مصر کې د خراب سړکونو او ډرایورانو بېغورۍ او تیز رفتارۍ له امله دا قسمه پیښې د معمول برخه ده. د امریکې هوایي ریاست سرخار هونولولو کې د یوې دستورې په مهال د ډزو په نتیجه کې 3 کسان ژوبل شوي دي. ترلاسه شوي معلوماتو مطابق د هوایي پولیس چارواکو ویل دا پیښه د ښار په یو پارک تامس سکویر تېره شپه د ځای وخت مطابق 9 بجې رامنځته شوې ده. ریسکیو ډلې ژوبل کسان رزدې روغتون ته رسولي دي. پولیس 3 شکمن کسان نیولو سره مقدمه هم درج کړې ده. هم پښتون خبرونو کې اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم ګرم وي. د موسمیاتو محکمې مطابق 13 ورځ وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران ورېدو سره موسم خوشګوار شوی. نن زیات نه زیات درجه حرارت سیبی کې 48 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی. راتلونکي 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا او کشمیر ځینې برخو کې د نور باران امکان هم شتون لري. د موسم حال سره د هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ شئ.